عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ د حدیث پاک راوی دے، جلیل القدر صحابی دے. په انصارو کې مدینه منوره کې د دو عمر مالدار صحابی نو. مونږ او تاسو ورته پیروي وایو پنیر، او دا دیسی غوړي چې دي سوچه غوړي او کجوري او شهد. په عکاظ بازار کې د دې سلورو سیزونو یو لوی تجارتو، لوی تاجرو. ډیر لوی مال ولا الله ورکړي، خو چې څنګه ورکړي نو هغه سي صرف کړي مو. مال ډیرو انسانانو لراشي، خو بیا د لګولو چل نه ورزي. په ډیر بے معنا او بے مطلبه زيونو کې ته هغه مال صرف شي. دا بیا لګیم صحیح. د معراج شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله خپل دیدن او ملاقات لبوتله او د مکه ام القرى د خارنا. الله پاک ورته جنت مخو، په جنت کې چې کوم صحابه او مؤمنان مسلمانان دی غیم ورته خلو، جهنم ورته اریت الجنه والنار او کما قال علیه السلام. وګد روایت ته په صحابه کرامو یې داسې نظر واچو، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه پکې نو، جنت کې نو. لږ شی به بعد د جنت په دروازه باندې ثانیول ارادن نشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې عبد الرحمن ابن عوف ولی سار شوي، ستانه خو مخ کې ټول جنت تراغلی دي، ناس دي دا فقیران ملنګان، دا بیور او بیدر او بی خمیسه صحابان ستانه وړاندې جنت تراغلی، ته ډېر زیات مالدار وی ولی سار شوي. خبر پوهیږي؟ صحابي مبارک ورته وی اے د الله پاک حبیب مبارک، حبسنی حساب و اموالی، څومره مال چې الله را کړو تجارت کې مې دنیا دولت او روپے ګټلې وي، د یوي را سره الله حساب کو چې ودرېګا. دا دې چاله ور کړې و، دا دې چاله ور کړې و، دا دې څنګه لګولې و، دا دې څنګه ګټلې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته متوجه شو، ان خانو سو شو وی فوالله فزت الان، دا الله په ذات مې د قسم وي زه کامیاب شم او پاس شم د الله په امتحان کې، حساب امرا سره وکاو پاس هم شم. چې حساب در سره کوي او د کائنات لوی شهنشاه رب عظیم زورور رب در سره کوي، نو هغه به څنګه حساب کتابي. که په یو وړو کې غوندې عمل کې رونی ولې چې دا روپیا دې غلطه ضایع کړې او غلطه دې لګولې، د نو ځان به اخلاص کې د بادشاہ نه څوک ځان نشي خلاص. زورور رب دې، قهار او جبار او قادر او قیوم رب دې، دا هغه صفات دي. وی زه کامیاب شم. دا هغه صحابي مبارک ته مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغي ورته وی قربان د الله پاک حبیب مبارکه، ما ته یو عمل وخی چې زه په عمل جنت ته لاړ شم کنه. ډېر زیاته خواهشمنیم تاسو یې ډېر اوصاف بیان کړي چې داسې حوري دي او داسې غلمان دي. اکال سلامت علیک بالصوم عبد الرحمن ابن عوف او جنیسا سکوا جنیسا لنډه لارې وته خو نور اعمال وته نه خي روجا چې جنت ته لاړ شي الله د خپل خوشاله او نعمتونه درکړي. بیا ته تاسو کو پدریم ظلم تاسو کو پدریم واړو کرته کې وته د الله حبیب مبارک جواب ورکړي روزه ونیسا. ثابت شو چې جنت ته د دخول د پاره او د داخلي دو د پاره بهترین عمل چې دینو دا روزه ده. الله دې منګم داخل کې امين وای په خپل فضل او کرم او مهرباني. وای چې کله را روانې دم رسول الله صلی الله علیه وسلم را ته فرمایي چې عبد الرحمن ابن عوف چا چې د الله د پاره روزه ونیولا، د چا د پاره؟ د په دې روزه کې فحش خبره ونه کړي. ډېر غافله مسلمانان شته د غپ او شپو د پاره ځان له مجالس جوړ کی، په دې رمضان کې جوړ.
الله دې وته هدایت وکړي. چا چې روژه ونیوله د الله دپاره او دا میاشت تېره شوه د ورځې روژه وه او د شپې قیام کولو تراویحو ته ولاړو د الله عبادت یې کول. خبره پوهېږئ؟ ما ته د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې عبدالرحمن ابن عوف د دې یوې میاشتې د عمل په برکت سره چې د رمضان المبارک میاشت د روژه ونیوله، قیام یې وکړه، تراویح او نوافل یې وکړه، داسې به د ګناه نه الله رب ذوالجلال پاک کړي لکه د اولې ورځې ماشوم چې د موره پیدا شي. ما ورته وفرمایل د الله حبیبه په دې قول باندې مې ستاسو عمل دی د نن نه بعد به زه روژې نفلي او فرضي په کلکې طریقې سره نیسمه. دا یو حدیث پاک، د هغې لفظي ترجمه مې درته وکړه. دویم حدیث پاک درته وروم، ډېر زیات مزېدار دی که نه؟ سم مزېدار حدیث پاک دی، ښکلې احادیث ټول ښکلي دي، دا لال او جواهرات او قند او شکري دي. خو دا حدیث پاک واورئ نو ځان به بیا لږ وتلو، ښه ځان پې تلو چې ما د خپل آقا مبارک د مدینې منورې د جانان دا ارشاد مبارک واورېده، په دې کې ما په کم یو خبره باندې عمل کړی دی. حدیث پاک کی راضی چې څوک د رمضان المبارک په میاشت کې د ذکر مجلس ته حاضر شو. کوم ځای ته؟ د ذکر مجالس کم ځای کېږي؟ تاسو چېرته حاضري کوئ او ته دلته هم کېږي، مانځه نه بعد ذکر کېږي. یو مسلمان دی د ذکر مجلس ته راغی او رمضان دی او روژه ده. ابراهیم نه پوهېږي په خبره؟ نو دل الله پاک د هر قدم په عوض کې د یو کال عبادت ثواب په عمل نامه کې ولیکي. نو چې تا 100 قدمونه اغشتي نو د 100 کالو د یوې پیړۍ ثواب دی الله په عمل نامه کې. یو پیړۍ ته عبادت کړی 100 کاله رالی د ذکر مجلس ته. دا خو موږ ته څه بل شان غوندې کار ښکاري دی خلکو ته، خو الله یادېږي که نه؟ تسبیحات دي، اذکار دي، ذکر دی. نو د ذکر مجلس ته به ځو انشاءالله، ښه په محبت او په مینه پکې کښېنئ، په دې 7 منټو په وخت باندې هېڅ دنیا نه روانېږي، او دا خو رمضان دی. نو د ذکر مجلس کې کښېنئ. دا صرف خصوصیت د رمضان المبارک دی چې د هر قدم په عوض کې به الله د یو کال ثواب ستا په عمل نامه کې لیکي. او الله پاک وایي چې په دغه باندې اجر حاصل کو خوی د قیامت د ورځې یو ډېره زیاته سخته ګرمه ورځ ده چې په هغه ورځ به بل سوری ني، یوم لا ظل الا ظل عرشه او کما قال علیه السلام. صرف رب ذوالجلال کا عرش سایہ پگن ہوگا قیامت کے دن. داغې سوري د لاندې به م ولاړې، ښه په دې سر به دې یخ سوري الله هم دې نصیب کړي. د عرش سوری م خوښ دی. ذکر مجالسو ته کښېنئ او هغې ته ورځئ نو الله به م د عرش د سوري د لاندې ودرئ که خیري ښه. نو په دې باندې به عمل کو. دویم چا چې په دې رمضان المبارک کې مونځ با جماعت ادا که، مونږ او تاسو جمع سره مونځ کوو، ډېر خیال کوئ. اسم د جمع مونځ با جماعت ډېر بهتر دی، خو چې په رمضان المبارک کې سړی کوي نو ډېر نور نه لا نور دی که نه. یو په اویاو دی، نفل لپکې الله د فرض درجه ورکړې ده، نو فرض یې دله یو په اویا کړه. نو چې چا په رمضان کې د مونځ با جماعت خیال وساته، ګاډي کې روانې سفر کې ودروه غاړې ته، په هر ځای کې په اوټلو کې مساجد دي، په لارو کې مساجد دي، الله یاد که، الله ته متوجه شه. رمضان دی چې رحم در باندې وکړي، رحیم ذات دی. نو چې مونځ با جماعت ادا که، مختصر فضیلت دا دی چې د رمضان د میاشتې د مونځ با جماعت
اجر او ثواب دا دی چې دله به الله په جنت کې د هر رکعت په بدله کې د نور یو خار په ورکوي. په جنت کې به د نور خار ورکوي، د رڼاګانو نه به ډکي، هر طرف ته به پړقار او برېښنا او رڼا وي. دا د یو رکعت په عوض کې به د الله تعالی یو خار درکوي. نو چې سړی 15 رکعته فرض د ورځې ادا کوي سره د نفلو، نو 15 خاره شو د هر رکعت په عوض کې.